په باجوړ کې ډېره زیاته افسوسناک واقعه وشوه. یو مولانا صاحب معلومه کسانو وار وکړو او هغه غریب یې شهید کړو او د هغه ملګري هم زخمیان دي. مولانا خانزیب صاحب د کارکنانو دا خبرې واورئ د درد نه ډکې زموږ بیا هم دا کار دی موږ خو شاته کېږو نو خو اخر دا تپوس کوو چې مولانا دې په څه موقع په دې د ملکو چې نن یې خلکو ته داسې ویل چې راوځئ سبا په دې د ملکو چې امن یې غوښتو په دې د ملکو چې جومات دی او مدرسې له امن غوښتو نو ته خو د اسلام دعویدار یې د خدای بنده ته خو د اسلام په نوم او د مذهب په نوم راوتلی زه خو په دې پوه نه دا تاسو ته چې په دې ویډیو کې کوم ښکاري دا د مولانا خانزیب صاحب دغه ګاډی دی چې په دې باندې څومره ګولۍ لګېدلي تاسو ته په دې ویډیو کې ښکاري جي وګوره دونه په بېدردۍ سره دا غریب یو عالم شخص شهید کړی دی جي دا ګوري عوام راټول شوي دي او دغه اپیل کوي چې اخر زموږ مولانا صاحب په څه باندې چا ووجلو او ولې یې ووجلو مطلب چې دوی مشر او د باجوړ مطلب چې تاسو ټول مولانا خانزیب صاحب نوم اورېدلی د هغه سره د ملګرو په هغه باندې چې کوم دی دهشتګردو نیغ په نیغه ډزې کړي دي او هغه چې کوم دی نو سره په خپله هم شهید شوی دی او نور ملګري سخت دي سیریس دي حالات ډېر مطلب چې مونږ لکه دومره ظلم او زیاتې مونږ داسې نه لیدلې چې په رڼا ورځ باندې هغوی کمپین کولو د 14 د امن د دغه دپاره د پاڅون دپاره نو دلته امن هم جرم شوی دی لهذا مونږ د هغه ځي ملګري چې هغوی راووته او هغوی یو احتجاج کوو چې دا ظلم وشو نو د انتظامي طرف نه په لاټي چارج او ټیر ګیس چې کوم دی نو استعمال شو مونږ د دې ډېر په مطلب چې